السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ګرانو محترمو سامعینو او ناظرینو ورونو سره نن یوه فایده شیر کوم. الله جل جلاله دې د امت مسلمه د ټولو مریضانو دپاره د شفا باعث وګرځوي او الله جل جلاله دې موږ دپاره صدقه جاریه وګرځوي او الله دې خپلو موږ سامعینو ورونو ته توفیق ورکړي چې دا ویډیو مخکې شیر کړي چې عام مسلمانان مریضان ورونه ترنه مستفید شي. زموږ د نن ورځې موضوع دا ده چې د ګردې د کاڼي د علاج دپاره یوه داسې سحري نسخه شیر کوم. انشاء الله د الله تعالی په فضل او توفیق سره به د ګردې بیمار ته نه په 10 ورځو کې مکمل الله شفایاب کړي او که بیا هم مکمل شفایاب نشي نو انشاء الله 80% 50% 80% به په خپل کور کې د علاج کوي. الله به ټیک ټاک کړي. د ګردې هغه کاڼی چې کم کاڼی د 1 ملي نه واخله تر 7 ملي تر 8 ملي پورې کاڼی او د دې نه زیاتي د هغې دپاره د ګردې مریض ته اول دا پکار دی چې د صبر او د حوصلې نه کار واخلي او دغه کمې کورنۍ ټوټکې یا کم یوناني علاجونه چې دي دا د عامو ډاکټري علاجونو غوندې تیز نه دي. لکه د ګردې مریض باندې درد اغیز ټیک وکړي نو هغه چې یوناني دوا خوري طبعا هغه په درد کې لږ سلو کار کوي. ډاکټري علاج چې دا هغه په درد کې تیز ده خو هغه نقصان هم ډیر لري. نو موږ ورته نن یو یوناني داسې نسخه ورښیو چې دا کورنۍ علاج ده. بالکل به الله جل جلاله دا کاڼی چې هر څو ملي الله جل جلاله به په خپل فضل او کرم سره ختم کړي. خدای به لږ د صبر او د حوصلې نه کار اخلي. د علاج به لږ دوامداره کوي تر 10 ورځو تر 15 ورځو پورې. اول به داسې کار وکړي چې د ګردې مریض به راواخلي مولی به څونه راواخلي. دا مولی به دی راخلي 100 ګرامه. ښه 100 ګرامه به دا ورور څنګه معلوموي؟ په دې طریقې سره به معلوم کړي چې داسې متوسطې کړۍ غوڅې کړي ځان ته څو دانې 15 دانې. دا 2 3 4 5 دا خپله 100 ګرامه شوه. صحیح ده. موږ د دې معلومات په بله طریقه هم ورښیو. که د ده سره د ترازو سهولت موجود و نو بالکل یې ځان ته بیا تللی شي، څه مشکل نشته. صحیح شوه. 98 ګرامه راغله یعنې 100 ګرامه شوه، څه مشکل دی کې نشته. که د دې نه کمه زیاته هم وه هغه کومه داسې خبره نه ده چې نقصان به وکړي ورته. دویمه حصه به دی راواخلي لیمبوګان به 3 دانې راواخلي، متوسط لیمبوګان 3 دانې. دا 100 ګرامه مولی او 3 دانې لیمبوګان دا به دی راواخلي او په جوسر کې به یې واچوي. کله چې په جوسر کې واچول نو دا به دی په جوسر باندې ووهي. د دې نه ښه چې په جوسر یې کله ووهل نو د دې نه به یو قسم شربت ووځي. دغه شربت د لیمبو او د مولی دا به راواخلي چاڼ به یې کړي، صفا به یې کړي ځان دپاره. چې کله یې صفا کړ نو کوم چې د مولی پس هغه دي دا طفالې دي یا د هغې هغه فضوله مواد دي او کوم چې د لیمبو دي یعنې پوستکی ده او د لیمو یې ننه زړي دي هغې نه به دغه شربت ټول چاڼ کړي، پاک به یې کړي. هغه به بیا بیرته په جوسر کې واچوي. ورسره به 7 دانې خرما ملګري کړي. 7 دانې مزیداره خرما به ورسره ملګري کړي او بیا به په جوسر ووهي. چې کله په جوسر ووهلي نو دې وخت کې به دی کولی شي چې 2 ګیلاسه تودې اوبه، دا اوبه به یخې نه وي، 2 ګیلاسه تودې اوبه به پکې واچوي. د دې نه مزیداره شربت جوړ کړي. سهار دې په نهاره وڅکي. که دی انسان په ګرده کې 15 ملي کاڼی 15 ورځې به دا کورس کوي، که 7 ملي کاڼی 7 ورځې به دا کورس کوي، او که 10 ملي کاڼی 10 ورځې به یې کوي، که 11 ملي 11 ورځې به دی دا کار کوي. خو دې کې به متوجه دې ته وي چې په دغه ورځ باندې به دی مایع شی نه خوري. مایع مطلب دا ده شوروا به غوړپوي، که الوګانې پخ کړي الوګان دې وخوري بغیر د ډوډۍ نه، که داسې مثلا بنډۍ یې پخ کړي هغه دې په چمچه وخوري. مطلب دی د کلمې ډکوي نه، یعنې نري شی نه، پاسته شی نه دې خوري، سبزیجات دې وخوري، کلک شی نه به نه خوري، لکه وریجې شوې، لکه غوښه شوه، لکه عامه د تناره یا د تبخي ډوډۍ شوه. په دې کورس په دوران کې به کلمې د خېټه معده دا به په کلکو خوراکونو نه ډکوي چې دې نه مسله ورته جوړېږي. دا به تودې اوبه زیاتې چکي او بار بار به یې چکي. دا کورس چې 10 ملي کاڼي دپاره د 10 ورځې وکړي یا 15 ملي کاڼي دپاره 15 ورځې وکړي، بیا به 2 ورځې بل کورس کوي. هغه به د څه شي کورس کوي؟ دې ته وایي موږ ورته په افغاني اصطلاح کې الوبالوم وایو او ګیلاس هم ورته وایو. دا د ګیلاسو ډکې دي. دا 15 ګرامه دي، لکه یوه د انداسې ګېډۍ دغونه اندازه.
او دا خو تاسو ټول پیژنئ چې دا د جوارو بمبل ده. هغه جوار چې جواري ورته وایي او کوم په پټویو کې کرل کېږي، یو غنم دی، یو جوار دی، یو وربشي دی، دغه د جوار ګیره ورته وایي که د جوار بمبل ورته وایي. دا دواړه به په یو مقدار باندې راواخلي او په دغسې یو نیم ګیلاس اوبو کې به یې وخوټوي. دا یو نیم ګیلاس اوبه به یو ګیلاس ته راورسوي. د دې کورس د مکمل کېدو نه بعد بیا هم درته یادواري کوم 5 ملي کاڼي والا 15 ورځې د دې مولۍ د لیمو او د کجورو کورس وکړه په نهاره باندې، یو ټیم سهار په نهاره باندې. 15 ورځې بعد بیا نور دا بند کړي. 15 ملي کاڼي او 15 ورځې دا کورس وکړه. اوس به د الوبالو ډکي یعنې د ګیلاسو ډکي او د جوارو بمبل د یوې دنداسې د ګېډۍ په اندازه باندې راخلي. سهار په نهاره دی په دغسې یو نیم ګیلاس اوبو کې جوشوي او بیا چې کله د یو نیم ګیلاس اوبه یو ګیلاس ته راورسېدلې بیا دې اوبه ځان ته یخې کړي، چاڼدې کړي چې تړن حالات ته راورسېدلې بیا دې وڅکي. 10 ورځې دا کورس وکړي، 15 ورځې دا کورس وکړي. انشاءالله د الله تعالی په فضل او توفیق سره ورته ګورئ چې کاڼی په کومه لار او په څه رقم په اسانتیا بغیر د تکلیف نه بغیر د درد نه راغورځېږي. په دغه دوران کې که د ګردې مریض ته د درد شکایت و یا ورته ډېر زیات تکلیف و، دته بالکل اجازت ده چې دی د درد دپاره ورین ګولۍ 50 ملي ګرامه بالکل خوړلی شي. څه ممانعت د ډاکټري دوايانو پې نشته ده. د درد دپاره دی ګولۍ استعمالولی شي ځکه د ګردې یو ډېر خطرناک درد دی، انسان یې نشي برداشت کولی. خو دا علاج به نه پرېږدي. انشاءالله د الله تعالی په فضل او توفیق سره به په اولو 2-3 ورځو کې دوی ته نتیجه معلومه شي. د کاڼي نه به الله پاک بالکل بېغمه کړي. او که چېرته دا کاڼی یا شګه وه یا 1 ملي یا 2 ملي یا 3 ملي یا 4 ملي کاڼی و، بیا دغه ټول کورس ورته 2 ورځې کافي دی. انشاءالله په 2 ورځو کې به د الله په فضل او توفیق سره راوغورځېږي. بیا هم که موږ سره څوک مشوره کوي نو موږ د موبایل نمبر ده 0311 49 49 811. دا موږ د موبایل نمبر ده. بیا هم درته سکرین ته در نږدې کوم په دې خاطر که څوک څه مشوره کول غواړي نو موږ نه دې پوښتنه کوي د ګردې د کاڼي په باره کې کورنی علاج ورښیو. امید رب العالمین ته لرم چې ویډیو مخکې شیر کړئ. الله جل جلاله دې موږ دپاره صدقه جاریه وګرځوي او الله تاسو ته توفیق درکړي چې مخکې شیر کړئ او مریضانو ته دې الله پاک د شفا باعث وګرځوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. زموږ اډرس ده پېښور پندو چوک عظیم مارکیټ 3 منزل شیخ محمد عمر دکان. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.